شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. درود شريف هو اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام او دغه مجلس حاضرین مسلمانانو ورونو، بیماری د وجه ما دا بیانونو پروګرامونه بند کړي دي، درسونه مې وي او چې بیان هم شي بیا لږ تکلیف یې راځي. خو د ډېر ګران قدر رور چې ډېر محترم دی او په ما ډېر ګران دی، حضرت مولانا سمیع الرحمن صاحب حفظه الله تعالی ورعاه زمونږ د بنیادي د هغې خواهشو او د هغې مطالبه و نو ما هم ستاسو دې مجلس ته حاضري وکړله. اوس خبر شومه چې مولانا محمد صابر صاحب دی دلته د بناتو د جنکو د مدرسې افتتاح کوي. نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ستاسو د جنکو دپاره د دیني علم یو مدرسه جوړیږي، د قرآن د زده کړې یو اداره او مدرسه نن د هغې پرانسته کېږي. دا ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده او ستاسو دپاره ډېر لوی سعادت دی او الله دې دې مدرسې له ښکلی شکل ورکړي، ښایسته شکل، او ستاسو د دې ټول کلي او د علاقې د جنکو دپاره د الله پاک د قرآن او د سنت د رڼا ذریعه وګرځوي. زما وروڼو سینګ چې د هلکانو د دین د زده کړې ضرورت ده چې هلکان به دین زده کوي، دارنګې ښځو له هم ضرورت دی. عمل فرض دی چې کوم موږ الله په کوم عمل موږ مکلف کړي، عمل سنت دی، عمل مستحب دی بعضې، نو په هغه درجه کې علم هم دی. کم عمل چې فرض دی د هغې علم هم فرض دی. که تا مونځ یو عمل دی او په تا فرض دی، نو که د مونځ پوی او علم ستاني ته مونځ نشي کولی. د حج په چا کمو خلکو چې حج فرض دی د هغې علم هم فرض دی، که د حج علم د ده را نشي نو د حج نشي کولی. نو دا خو په سړو ښځو یو شان فرض دی. په ښځو مونځ فرض دی، چل به زده کوي، دې ته علم وایي. ښځه چې مالداري حج پې فرض دی، چل به زده کوي، دې ته علم وایي. روجه په ښځو فرض ده، نو د روجې علم به خامخا حاصلوي. دارنګې بعضې مسائل دي د ښځو چې هغه د سړو سره تعلق نه لري. د ښځې ماشوم وشي یا د میاشتې چې کومه بیماري راځي په هغې کې د مونځ نه کولو، کله به مونځ شروع کوي
ذکر و اسکار تلاوت د قرآن شریف کولی شي کنه دا ټول د ښځو مسلې دی او دا به ښځې زده کوي او دې ته علم وایي اوس سړی خو علم زده کولی شي د ملا صاحب نه به زه پوره علم کو زده نه کړي نو دونه به زده کړي څه بعضې مسایل دلته به کښېني ملا صاحب سره په محراب کې یا په کوټه کې نو څه به ترې زده کړه وکړي جمعې مانځله به راشي زده کړه به وکړي جنازه کې به بیان به اوري چېرته د صلح مجلس به ملا صاحب به بیان کوي اب به اوري زنانه به څه کوي زمونږ د خلکو یو خراب سوچ دی مونږ وایو دا ښځې بس دې له پیدا دي چې مونږ له به ډوډۍ پخوي او مونږ له به چای پخوي او مونږ له به جامین دي او مونږ له به د کور څوکیداري کوي او کور به صفا کوي ټیک شوه د ښځو دغه هم ډیوټي ده لیکن ورسره په ښځو د الله د طرف نه څه څیزونه لازم دي چې به کوي او زده کوي به دا خو سړی هم بار لګیا دی خپل کار کوي څوک زمینداری کوي څوک دیاړي کوي څوک دکانداری کوي څوک نوکري کوي ښځه دننه د کور کار کوي او سړی بار کار کوي نو سړی هم د علم نه خلاص نه دی قرآن او سنت به زده کوي نو ښځه هم ترې خلاصه نه ده ښځه به هم قرآن زده کوي او د پیغمبر سنت به زده کوي چې سړی هم جنت وګټي او ښځه هم جنت وګټي چې سړی هم د الله د عذاب نه بچ شي او ښځه هم د خدای د عذاب نه بچ شي او اللہ پاک پا قرآن شریف کی مونږ اعلانم کئی یا ایوہ الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو قو انفسکم و اہلیکم نارا زانم د دوزخ د اور نه بچ کے او خپل خزی بچی معشومانم د دوزخ د اور نه بچ کے دین ورته وخایه فخبلم دین زدک عمل پیو کے او خذو تم دین اخائے چی خذ مربان دے عملو کی نو من خذو تا دین ندے خولے من خذو تا شریعت ندے خولے زمانونو تاسو تے او بنیادی او سو خبرے کو یو سو بیمارے دی پا خذو کے کہ دا بیمارے پا سڑو کے مشتاقو پا سڑو کے کمی دی او پا خذو کے زیادی دی یو بیماری پا خذو کے بے ستری دا بے پردگی دا زمونږ تاسو خپل کلی او د خپل علاقې مې صاحب الحمدلله زمونږ وطن بیا د باندو یا د کلو خلق هغې کې پرده شته دی خدای پاک فضل هغې بے پردگی نه مني د هغوی لور خور په بے پردګۍ کې وتل د هغې خاوند د هغوی رور نه برداشت کوي او خدم شکر دے نیکانی دی پردہ کئی او قرآن شریف ممتد پردے حکم کرے دے رب العالمین رسول اللہ مبارک تا اعلان کئی یا ایوہ النبیو قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن کہ تخپلو بیبیانو تا او خپلو لونو تا او د مسلمانانو زنانو تا وایا چې په ځان پړونې او صادرونه راواچي دا حکم دی د شریعت لیکن ښځې نن سبا بې ستره کې روانې دي تاسو اسلام آباد ته لاړ شئ لاهور ته لاړ شئ کراچۍ ته لاړ شئ د ښځو حال وګورئ نو حیران به شئ ښځو بورقې خو څه کې صادرونه خو څه کې چې لوپټې غورځولې فیشن دی نن سبا لوپټه نشته او ډېرو ښځو پرتوګونه غورځولي دي او پتلون کې ګرځي بلکې په جانګو کې ګرځي نیکرو کې کمیسونه نشته په تنګو تنګو کوټونو کې او تنګو تنګو شرټونو کې ګرځي او داسې ټیټ جامې ښځو اچولي چې د هغوی هغه دننه وجود سره بالکل فکس وجود یې پکې ښکاري نری جامې چولی د هغې نه ټول وجود ښکاري دا بربنډتوب نه دی څه شی دی دا اوس سری د الله او د رسول د احکاماتو خلاف ورزي ده او ښځې غواړي دا کال کې یو ځل د دوی مارچ کېږي عورت مارچ او د هغې عورت مارچ مقصد دا دی چې موږ باندې دا د پردې پابندي مه لګوئ او اعلانونه به درته کوي او څه به وایي چې که تاسو ته د ښځې بربنډتوب ښه نه ښکاري نو اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لو که تاسو وایه ښځې ولې بربنډې دي نو په سترګو پټۍ وتړئ که نه موږ ته ولې ګورئ
دا داغوی مشن دی داغوی سوچ دی او پردے تا جرم وی او غلطی وتا وی